السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا مې ورته او تاسو ګورئ اسکې ولاړ. نن یو داسې شخصیت سره موجود یو چې هغه څه تعارف محتاج نه دی. نو هغو نه مونږ Q&A کوېسچن لیکو. نو ساجي تاسو تیار یې؟ بالکل تیار یم امیر سهیل صاحب. تاسو دوه ملګري دي او دواړه ښه ګپ شپیان دي. په دې دواړو کې ستاسو کوم یو خوښ دی؟ ندیم جان یا قربان؟ لکه تا خو زما خیال دی یو جګړه راله ګورې دی لکانو سره. هغه دا کوېسچن زما هغه به ګورې نه. دواړه ډېر زیات خواږه دي ما ته. ندیم هم ډېر زیات خوږ دی او قربان زما داسې دی ملګری هم دی او زما داسې دی لکه مشر رور. د قربان نه ما ډېر څه زده کړي هم دي او د قربان سره زما د ډېر وخت یاري دوستي ده. نو که زده کړه کې یادوي نو قربان نه ما ډېره زده کړه کړې ده. په ژوند باندې ډېر پوهه دی. ندیم جان کې ډېر زیات ګپ شپ دی. ندیم سره چې کېنه وتا خفګان نه ورګي نو کمپیریزن به کې ګران دی په دواړو کې. قربان د ژوند مې ډېر زده کړي او ندیم سره چې کېنه وتا خفګان نه ورګي نو ما ته دواړه بالکل یو شان دي. بالکل صحیح خبره. نیکسٹ کوېسچن دی په سیاست کې تاسو کوم لیډر ډېر زیات خوښ دی؟ نواز شریف یا عمران خان؟ زما د روب مولانا فضل الرحمن صاحب ډېر خوښ دی. زما لپاره ټول قابل احترام دي. ټول قابل احترام دي. کم چې زما د وطن دپاره کم چې زما د ولس دپاره ښه کار کوي زه یې ښه سپورټ کوم. هغه نواز شریف کوي که عمران خان کوي که زرداري کوي که مولانا فضل الرحمن کوي. نو سیاست سره مې شوق نشته دی. دا کوېسچن مې زه سکیپ کوم هلکه. نیکسٹ کوېسچن دی جی کوېسچن نمبر 3. کله چې تاسو ویډیو جوړول شروع کړه نو تاسو په بچا څه ویل نه؟ مړه د دنیا خلکو به وي لکه وزګار دی کې موبایل یې نیولي مخې ته تا ته به هم شاید سټارټ د هغې څه ډېر خپل ملګري به دي دغه خپل کلوز ملګري به ته وایي. کور خلک لګي نو دي هغو لګي وایي تاسو دا څه دي شروع کړل؟ یاد ساته دا کسان به بیا وروسته الله تعالی عزت درکړه پېشان درکړه خدا محنت غواړي شپه ورځ به دې نه ګوره محنت کوي. ما پسې هم ډېرو ملګرو لکه څه وزګار یې ځانه جوړ کړی دی موبایل دې نیولی دی ځینه ځای نه ګورم ډېرو خلکو به خبرې کولې. اوس هغه ملګري ډېر زیات خوشحاله دي چې یاره طاهر خان زموږ ملګری دی فخر را باندې کوي. نو دې سره یو خبره ده چې زما یو تره زوی دی نوم یې نه اخلم هغه دا ویډیو چې ګور په خپل ورته پته ولګي ټیک ده. زه خپل کمره کې ناست وم زموږ یو ورور کمره راهیل هغې سره به را ناست وم نو هغه ما ته ما پلار ته لیکي یو خو موږ وشرمولو نو پلار مې ورته ولي مړه کله یو ځای کې لګیا ویډیوګانې کله بل ځای کې ویډیوګانې کوي کله څه کوي نو هغه داسې خبره وکړه چې څو ورځې موږ دوکان ته روان وو که نه څو ورځې مخکې هغه ما ته لګیا وایي هلکه چینل خو دې ماشاءالله لاړو ښه دا زموږ د وجنې لاړو مې ته خو غلی کښېنه. ګوره دا څیزونه مه اخله په ذهن باندې. هیټرز چې کوم دي که نه دا به اګنور کوي ځکه بیا تا کار ته نه پرېږدي. څوک څه وایي ورته یې وایه بس په دې یو غوږ یې اورې په بلې باسه خپل کار سره کار ساته نو مخکې به ځې. داسې خبر دی پرون ستاسو مازدیګر ته نږدې ماښام د نږدې اذانونو ته ما یو ویډیو کته تاسو چېرته د وصال خان سره لایو راغلی هغې کې د موټیویټ خبرې تاسو هغې ته کړی ډېر زیات هغې نه زه دغه شوم که نه چې تاسو ورته دا ویلي چې د چا جواب چاله مه ورکوئ نه ده پکار 97% جواب ورکوئ نو 3% داسې دي چې هغه هغو ته ولې ورکوې نه دي پکار نو هغې نه ما ډېر زیات سبق واخیستو. بل نیکسٹ کوېسچن دی کوېسچن نمبر 4. ستاسو په خپلو ویډیوز کې د ټول نه خوښه ویډیو کومه ویله؟ هلکه دا خو ډېر خطرناک کوېسچن وکړو. ما پته نه کې د 400-500 نه سوا ویډیوز دي او زه د هغه ویډیو ډېر قدر ځکه کوم چې د هغه ویډیو نه زما پهچان جوړ شوی دی. ډېرو ملګرو زه په هغې باندې پېژندلی یم او هغه ډېره زیاته د جذباتو او د احساس نه ډکه ویډیو وه. کله چې زه پاکستان ما پرېښودو او زه سعودي عرب ته تلم نو هغې کې هغه کوم د هغه مسافر د زړه هغه حال ما دنیا ته ښودلی چې په یو مسافر باندې څه تېرېږي او زیات ما وله نوم ورکړی د زهر ګوټ دا ویډیو نوم او ټول ملګري په ایرپورټ والا ویډیو باندې پیژني. کله چې څوک میلاو شوی د ایرپورټ والا ویډیو نو هغه ویډیو ما ته ډېر زیات نږدې ده او یو چې کله جنید راتلو هغه چې کله مونږ تلي ویلکم ماته کوم دا دواړه ویډیوز زړه ته ډېر زیات نږدې او دا دواړه داسې ویډیوز چې دا اوسه پورې زه نشم کتلی زه چې ګورم نو ما خفه کوي. کوېسچن نمبر 5 دی زین العابدین نوم څنګه قربان شو؟ دا هغه په دهره کې ناست و
او هغه د قربان ټکی ډیر وي چا به تاسو نو ښه قربان دا غینا ما ته یاره مې دا قربان نوم بتا باندې ډیر خلګي بیا ما پیج جوړ کو او دا پیج لازم موږ نوم قربان ورغو هغه زین العابدین باندې خلک نه بجنه قربان باندې ډیر خلک پیژني او واقعي انسان ډیر زیات خوږ او دا قربان ټکی هم د غیر سره ډیر مزه کوي بالکل نیکسٹ کوېسچن دی کوېسچن نمبر 6 او بلاګر یوټیوبر کې تاسو د ټولو زیات وخت یوټیوبر کم دی عرفان جنیجو کراچی دی پاکستانی ولاګر دی شاید تا کتلی او دی ګورم ینګ الګ دی ډېر ټیلنټډ دی او زه چې کله هم فری یم نو کوشش کوم چې داغه د ولاګز نه زده کړو کوم عرفان جنیجو بل زموږ پاکستانی دی او داغه سټایل بالکل جدا دی یونیک سټایل دی بل داغه ویډیوګرافي داغه ډرون شاټس ډېر زیات د کمال دی دا مې ډېر زیات خوښ دی نیکسٹ کوېسچن دی کوېسچن نمبر 7 په شاعرانو کې تاسو کم شاعر ډېر خوښ دی کار را لګوري اوري زما چې دریو هفتو نه روان یو کوېسچن روزانه تقریبا یاره ما د ټول ګران دي شاعران د معاشرې سترګې دي او ډېر په ښایسته طریقې سره د خلکو ته پیغام رسي او ټول می ډیر ښه ملګري دي زمیر خان زمیر ټول ته پته ده ډیر نږدې ملګری مې دی بلکې رور مې دی کشر محمد ګل منصور مې سره ډیر زیات نږدې دی ټول ته ګران دي خدا دوره ته په پرخ باندې ګران دي زمیر خان زمیر او محمد ګل منصور زمیر لیک په مسافر باندې خپل می ژوند مسافرۍ کې تیر کړی د ناغلیک را باندې ډېر خلګي محمد ګل منصور زوی چې په رومان کې چې کوم دی هغه د کینګ دی رومان کې څوک د اخواته نږدې جوختې دیم نشي داغه دوانو لیک مې ډېر زیات خوښ دی نیکسٹ کوېسچن دی تاسو په زندګۍ کې د ټولو نه د خفګان ورځ کومه ده او د خوشحالۍ ورځ کومه ده خفګان ورځ دوه را باندې د سره شوی کله چې د 2014 د زما خیال دی اي پي اس باندې چې کله اټیک شوی او اړه چې کوم شهیدان شوی نو هغه ورځ زمانه په ژوندۍ کې چرته هم نه لري زم خدای هغه ورځ راولي زمانه د ورځ زیرش نو هغه دغه نه باندې خفګان ورځ ماته نه ښکاري د ډېر پرسنل لکه نیام وفات شو موږ ته ډېر زیاته کلوز او وسم نیکه وفات شو نو هغه زړه ته ډېر درد رسي هغه اي پي اس هغه حادثه زمانه چرته هم نه لري الله دیو کې چې زما په ځړ باندې دوه تکلیف ته تر اوسه پوری دا غي 15 کالو شونځوي چې دا والدین په ځړ باندې بس تیری الله تعالی زموږ په وطن کې امن راولي د خوشاله ورځ الحمدلله هر ورځ د بلې نه خیسره د خپل رب شکریا نشم ادا کول ډیر زیاته داغه مهرباني ده خو هغه ورځ زما په ژوند کې زم د خوشاله غټ ورځ وکړه چې خپل مور زما سره او په کعبه باندې نظر لګیدو یا د حضور سلام پر روزه باندې نظر لګیدو او زه د خپل مور سره د الله کور ته چې مونږ ورغلی یو ځای دا غړي د خوشاله ورځ بل کوېسچن دی دا معنی لیکل دی لار باندې چې فورز نه هم دا کړه دی تاسو ډېر پین دي تاسو نه تاسو کوي خو تاسو د اوس پور جواب نه ورکړم جی هغه و چې تاسو په کم ایډیټر باندې ویډیو ایډیټ کوي سٹارټ کې په دې موبایل باندې کول ډیر زیاتی وسو مالن وخت چې نن ما یو ویډیو ایډیټ کړم هغه آیفون کې دی آیمووی راځي آیمووی اپ دی ډېر سمپل دی خو هغه صرف د آیفون یوزر لپاره دی نو آیمووی او کله چې را سره ټایم وینو په ایډا پریمیر باندې سیستم باندې چې کله خاص ویډیو وي یا ټایم را سره وي هغه کې دای چې درې سلور ورځې کې یو ویډیو ایډیټ کیږي کنه ملګری خو ګوري 5-6 منټ ویډیو وي دوه ځان خلاص کې خو درې سلور ورځې ایډیټینګ پاره باندې ما د خپل د سي په دغه اکثر شپې د ورځې نه ورګار کنه نو شپې د تقریبا مونږ چې وکم افتن 9:30 بجې ورته کېنو بل یو 2 بجې ته ورګارې دا خو ګران کار دی او لاس کوېسچن دا دی چې د خال خلک وایي خال د بکل راغلی د خال خلک ډېر خواږه خلک دي دا امیر سهیل صاحب دا ګفټ هم راوړی مال هم راوړی زما مشرور ته هم راوړی ډېر ډېر مننه دی نو ساوز د خال لا ټوپه په سر کوم ان شاء الله په دې خال باندې زما تک ډېر زیات کېږي اوس شیرای ته تللی ما هغه اړې ټریفک سیوانو د خال خلکو ما ته ډېر مینه په بازار کې راکړه او الله دې وکیل لري د ژوندو دي چرته بدر شو ان شاء الله ډېر ډېر مینه او احترامات قبول کړي دسی ورځ ورته وخای د اختر نه بعد مخکې کونه کېږي کنه د اختر نه بعد زما خپل دکان ته کسان راځي جی څنګه چل وګړي کله برازي
نو مې ته به تاسو وکړم تاسو مخامخ ته او تاسو وسوي خا یو کې دی شي زما ملګری زمیر خان زمیر کتاب ان شاء الله د اختر 15 مسلورمه باندې لانچ کو ناغه د پاره مونږ یو ځګې دیروم سلیکټ کړی دی په دیر کې بیا به ملګری کې تړون شادي حال دی نو دا خبرو شو چې ما ته وې او دا مونږه فرست ټایم دا مونږ ریویل کړ دا مونږ نه دی ویلي خو د اختر سلورمه 15 ورځ تړون شادیال کې به د زمیر خان د کتاب مخکتنه کیږي نو هغه ته به ان شاء الله هم کمپاین هم چلو ټول چې څونه خال خدغه نږدې زګې د نټول د کراتلې شي زما سره زمیر خان به محمد غل منصور به عادل ارمان به کوشش کو منیر بنيري سے به دانش سے به سونه چې شاعران دي د خیره کوشش کو چې هغه ټول د موجودي او سره ملاقات کې د ملګری خوشاله شي دا لګ ډېر مهنتي دی امیر سہیل اس کے ولاګز مای ویډیوز کتلې هم دي ډېر مهنت کوي څوک جج کوي ما چیرې د دوه انداز سي دی یا د دسي چل کوي یا د دسي چل کوي ما چې په سٹارټ کې ویډیو شروع کړم ټول خلکو به خبرې کولې دا چې خلک سپورټ کوي د څه غواړي تاسو نه هیڅ نه غواړي خپل ټایم خرابای خپل پیسې خرابای کله سبا خدای پاک کامیاب کی د دونه غټه کامیابی و د خالی د خال د خلکو وي نو زه خو غواړم چې په هر کلی کې د خلک راشي د امیر سویر غونډه کې ځوانان زمونږ ورونه زمونږ د پښتنو چې کوم ایمیج جوړ لې په دې باندې هغه کارو کې دنیا ته چې مو پښتانه څنګه یو نو اسکے ولاګز ضرور سبسکرایب کړئ ضرور لایک کړئ او دغه ډیرو سره دیر دا خیسه خیسه ځګونه وته باندې نه خوندل د اخلاق ډېر مدن امیر سویر سره اخر کې خپل انداز کې سلام وکړئ بس خپل طاهر خان الله امیر سہیل اس کے ولاګز لور کې اجازه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.